Little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. د پیښور چړیاګر د رقبې په لحاظ د خیوات د ټولو رلوي چړیاګر بلل کیږي چې پکې په هوښه یو نیم سلو پورې بلابل زناور او 1600 مرغۍ ژوند کوي او د دې د لیدو لپاره خوشه 500 پورې سیلانیان راځي او ورسره مشغولېږي. خو په دغه سیلانیانو کې د شخصي سکولونو د ماشومانو لویه شمیره ده چې مقصد یې دغه ماشومانو ته په عملي توګه دغه زناور خودل او د دوی په ماحول کې د اهمیت پړه پوهه ورکول دي. د پیښور چړیاګر مشر ډاکټر عبدالقادر وایي چې اوس عام ولس کولی شي چې یو زناور یا مرغۍ په خپل نوم کړي او د هغې خرڅ خوراک لپاره خپلې خلې ځلې وکړي چې مقصد یې په عام ولس کې د زناورو او مرغو سره مینه پیدا کول دي. پېښور چړیاګر کې موږ ریسنټلی چې کوم دا انیمل اډاپشن پیکیج سٹارټ کړی دی مطلب دا نه دا چې هغه کوم کس برډ یا انیمل اډاپټ کې هغه به ځان سره کور ته بوزي کور ته به نه بوزي بلکې د مقصد دپاره شروع شوی چې د خلکو چې کوم دا نیچر سره او د وایلډ انیمل سره چې کومه دا مینه پیدا شي او دوی کې چې کومه ویلفیر دپاره کنټریبیوشن وکړي او دوی چې کومه د انیملز وایلډ انیمل سره ان ټچ پاتې شي. د پیښور چړیاګر ته 400 د شخصي اسپایر ګرامر سکول مردان روډ 400 ماشومان هم راغلي دي. د دې سکول منتظم زیشان خان او جابر خان وایي چې ماشومان یې په دې مقصد راوستي دي چې زناور په عملي توګه وویني او دوی ته وښودلی شي چې دوی سره به څنګه چلن کولی کیږي او دا د ماحول لپاره څومره مهم دي. دا زناور چې کوم دی دا د انیمل چې کوم دی دا کم علاقې نه دی بل د دې نوټیفیکیشن پکې ملو شي باراسینګ شو یا ډیر شو وات ایور د انیملز ار نو آی کې دا چې ای تم انفارمیشن ملو شي چې فزیکلی یو انیمل یو زناور څنګه ښکاری او داغه کوالټیز دي او د یو بدل نه څنګه مختلف کاری نو دې سره انفارمیشن ګین کول لازمي دي. د اسپایر ګرامر سکول مردان روډ 400 ماشومان وایي چې دوی دلته بلابل زناور او مرغۍ ولیدې او په دې پوهه شو چې دا د انساني ژوند مهمه برخه ده. هرن مې ولیده، زبرا مې ولیده، زرافه مې ولیده. دا یو ایجوکیشنل ټریپ دی. موږ دلته کې ځکه راغلي زموږ په کتابونو کې دا راغلي دي میوزیم ته تللي او پېښور دا چړیاګر د سهار 10 تر ماښام پورې د هر رقم سیلانیانو لپاره خلاص وي ولې د فیملی لپاره د اتوار ورځ ټاکلې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.